بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحباك لا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضراتو فتیر جمعه باندې د انسان د زندګۍ مقصد بیان کړو چې د انسان د زندګۍ مقصد د الله عبادت دی اوس کم انسان چې دغه د الله عبادت او د الله احکام منلی دي هغه انسان کامیاب دی او چا چې دغه زندگی مقصد صرف او صرف د دنیا منافع د دنیا مزه او چرچی ګرځولې دي هغه انسان خساره کې دی او تاوان کې دی الله رب ذوالجلال بیان فرمای والعصر او قسم می دی په زمانه باندې الله رب ذوالجلال چې قسم خوري په یو سیز باندې نو د دغه سیز عظمت طرف ته پکې اشاره وي الله رب ذوالجلال قسم خوري والعصر قسم می دی په زمانه باندې ان الانسان لفی خسر دا انسان چې دی دا په تاوان کې دی په دنیا کې ژوند تیرول چې دا الله د حکم ما تحت نوي نو دغه ژوند فضول دی او دغه ژوند د تاوان نه ډک ژوند دی او دغه انسان تاوانی دی الله رب ذوالجلال بیان فرمای قسم می دی په زمانه باندې چې انسان په تاوان کې دی ځکه چې د مقصد دنیا ګرځولې ده او د مقصد چې د ژوند کم دی هغه پرېښود دی او چا چې مقصد پرېښودو
او ضرورت پسې انخطو بس دا لاړو دی تاوانی شو. امام غزالی رحمه الله د دنیا د مزو او د چرچو یو مثال بیانې. و یو سړی او هغه پسې ازمري ورپسې شو. چې کله ازمري ورپسې شو نو دی اوس د ازمري نه مخکې روان دی، خو داسې ځای کې دی چې هلته څه هم نشته چې دې ته اونې ته وخیږي. وایي چې څه منځه پورې لاړو نو یو کوي یې په نظر راغی. دی چې کله هغه کوي ته ور ورسېدو او لاندې وکتل نو وی چې دې کوي ته به ورکوشمه او دا ازمري چې لاړ شي بیا به د دې کوي نه راوخیږم، ځکه چې ونه خوشتنه چې ورته وخیږم. نو چې دې کله دې کوي له ور ورسېدو او کوي کې لاندې نظر واچو نو په کوي کې د اوبو د پاسه یو تور مار تاویږي را تاویږي. دی اوس حیران شو چې که اوس دې کوي ته وردانګم نو دا مار به مې اخوري او شاته راپسې ازمري راپسې دی. چې وی کتل نو د دې کوي د منځ کې داسې لږ واښه او ګیا راختلې وه. نو ده وی چې د وښو پسې به ځان ټینګ کړمه نو نه به لاندې پرېوځمه چې مار مې اخوري او نه به بره یم چې ازمري مې اخوري، نو په منځ کې به ځان ټینګ کړم. نو وایي دا سړی چې کله دغې ګیا ته یې لاس ور واچو نو دغې ګیا ته یو دوه مږې انختې دي او دا ګیا هم خوري. یو مږه توره ده او بله مږه سپینه ده. ده خو دې ګیا پسې ځان راټینګ کو او د لاندې پریوتونو نه فی الحال بچ شو، خو چې دې بل طرف ته داسې وکتل نو یو ګبین د شاتو د مچو یې ولیدلو چې مچۍ پې نشته او مزیدار شات پکې پراته دي. نو وایي ده په یو لاس باندې ځان ټینګ کړی دی او په دې بل لاس باندې دې ګبین ته لاس ورنږدې کو او دغه شات یې لږ راواغستل او سټل یې شروع کړل. چې دې کله دې ګبین باندې اموخته شو او دغه ورله خون ورکو نو لاندې ته مار هم هیر شو او بره ته ازمري هم هیر شو. او دغلته مګم لګیا دي دا کم وخو پورې چې د ځان ټینګ کړی دی هغه مګې لګیا دي هغه واخم خوري. امام غزالی رحمه الله وی د دنیا مثال د دقه انسان چې کوم انسان دنیا پورې انخته دی وی دا ازمري چې د پورې ورپسې شویو نو دا اسرائیل دی او دا لاندې چې دی د مار نه یریدلو نو دا د قبر ماران او لړمانان دي او دا واخه د زندگی ده او دی واخو ته چې دا دوه مګې نښتې دي دا یو تور او یو سپینه نو دا ورځ او شپه ده او دا بل طرف ته چې دا شاتو دا کبین دی او د شات راواغستل نو دا د په دنیا کې مزه او چرچې دي نو دی په مزو چرچو کې مبتلا وي او دغه طرف ته خیال نه وي چې دا ورځې به راپسې ختم شي دا زما دا زندگی به ختم شي نو یا خو د بره نه شیر
او د لاندې نه ماران دی اخري. الله رب ذوالجلال بیان فرمائی انسان په خساره کې دی. دغه د دنیا ژوند دی صاحب، دومره موقع موږ سره نشته دی، نو موږ مقصد پرېښودی دی او په ضرورت پسې انختی یو. حالانکه دا کومه زندگی چې دا ختمیدونکې زندگی ده. الله رب ذوالجلال چې دا کم صورت ما تلاوت او نازل کړی دی، امام شافعی رحمه الله بیان فرمائی وی کو الله رب ذوالجلال تمام قرآن نو نازل کړی او دا یو سورة العصر نازل کړی وی، نو د انسان د نجات د پاره دا کافی و چې په دې عمل کړ. الله رب ذوالجلال بیان فرمای ان الانسان لفی خسر، انسان په تاوان کې دی، په خساره کې دی. او د دنیا ګټه او تاوان او د دې دنیا په مقصد باندې اهل الله خپويږي. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله وای دغه شانتی نه تناستو او وای نه ولا برید واړه کول. نو امام ابو حنیفه رحمه الله خو الله والا سړیو، نو دا الله ذکر یې کو په دغه ټیم کې. کله چې ولدینه برید واړه کول، نو امام ابو حنیفه رحمه الله په دغه ټیم کې دا الله ذکر کوو، شونډې خوځېدې. اوس چې شونډې خوځېږي نو برید په څنګه واړه شي؟ خامخا سزا به ترې اخو کېږي یا به ګډوډ شي. نو وایي دې نه ورته وي چې صیبه تاسو دا شونډې لږې ودروئ چې زه در دا برید واړه کړم. وایي امام ابو حنیفه رحمه الله خو د علم غرو او الله رب ذوالجلال ورله ناشنا حافظه ورکړې وه، ناشنا ذکاوت یې ورله ورکړی و، ناشنا ذهن ورله الله رب ذوالجلال ورکړ. وایي امام ابو حنیفه رحمه الله ورته وایي چې سید زه خو به شونډې ودرومه، خو ته زمانه ودروه، دا وخت چې تېرېږي دا ودروه. نو چې ته وخت نشي ودرولی نو زه به شونډې څنګه ودرومه؟ ځکه چې کم وخت د الله د یاد نه بغیر تېرېږي په ما باندې، دا خو زموږ دپاره تاوان دی. کله چې د انسان دغه شانتې نظریه جوړه شي صاحب، بیا ورته وخت په زول ښکاري، بیا ورته دنیا په زول ښکاري. فضیل ابن عیاض د امام ابو حنیفه رحمه الله شاګرد دی او دا هم ناشنا سړی دی. دی حج له لاړو، چې کله حج له لاړو نو دا احرام چې لرې کې احکام برابر شي، اکثر احکام بعضې پاتې وي، نو چې احرام لرې کې نو سر به خرې، نو دی لاړو نهی خواله، نو نهی ته امیر المؤمنین د دغه ټیم ناست او هغه ورله سر خرو. فضیل ابن عیاض رحمه الله ورغې ورته وی د الله په نامه او د الله د پاره زما دا سر وخرایا. نه چې کله دا واورېدل زر د امیر المؤمنین سر پرېښودو او فضیل ابن عیاض رحمه الله له رامنډې کړې او دته کېناست. د الله نوم یې واغست. وی چې کله یې دله سر وخرو، فضیل ابن عیاض رحمه الله وی لږې شانتې پیسې راواغستې او وینۍ له یې ورکړې چې دا واله تا ماله سر وخره. وینۍ ورته وی چې تا خو دروغ وی،
فضیل ابن عیاض رحمه الله هم حیران شوی څنګه مې دروغ وی تا خو وی چې د الله دپاره زما دا سر اخرایا او ته ماله اوس پیسې راکې نو کم کار چې د الله دپاره وشي به هغې خو څوک پیسې نه اخلي فضیل ابن عیاض رحمه الله ډېر زیات خفه شو خو یې زړه کې دا اراده وکړه چې ځمه خو چې کال له زه راشم نو دله به زه ښه ډېرې پیسې ورکړم کال له چې بیا دې د حج ورځې شوې بیا لاړو هغې نه ایله بیا ورغې او هغه ته 10,000 اشرفې وړاندې کړلې ورته وی دا واله وی دا د څه دي وی دا تا ما له سر خرولې وی د هغې پیسې دي وی نه زه پیسې نه الم اخو ما تاله د الله دپاره خرولې نو د الله دپاره چې کوم څیز وشي د هغې ډېر قیمت نه وي په دنیا کې د هغې قیمت نشته دی نو کوم انسان چې دنیا پسې نښتې وي دی په خساره کې دی او کوم انسان چې دنیا د الله دپاره استعمال کړه او مقصد یې د الله عبادت وګرځو نو دغه انسان قیمتي شو ما سوا د دې نه تاوان دی طبقات شافعیه د دې امام شافعي رحمه الله چې کوم مقلدین دي او د هغه په مذهب باندې دي او لوی لوی علما دي نو د هغې باندې یو کتاب لیکلی شوی دی طبقات شافعیه رحمه الله لوی لوی علما پکې ذکر کړی شوي دي نو په هغې کې یو واقع لیکلی ده چې یوه زنانه د خوبه راپاڅېدله او چې کله د خوبه دا راپاڅېده بس بیا یې خوراک نه کوه خوراک څښاک یې پرېښود او د دغې خوب نه بعد دې خوراک څښاک نه دی کړی ټول عمر داسې ګرځېده نو وی چاته تپوس وکړو چې ته دا خوراک څښاک ولې نه کوې ځکه انسان چې خوراک څښاک نه کوي نو خامخا ده کې کمزوري راځي بیا به ژوند څنګه تیری وایي دغې زنانه ورته وویل چې دا خوراک او څښاک ځکه نه کومه چې زما خاوند مجاهد و جهاد له تللی و او په جهاد کې هغه شهید شو نو چې کله شهید شو هغه خو دفن شو خو ما دغه خوب نه چې زه راپاڅېدم دی ما په خوب کې ولیدلو نو ما چې کله خوب کې ولیدو نو داسې څیز خوړو د جنت څیز ورسره او هغې خوړلو نو ما ورته وویل چې ما له هم ته لږ راکړه دغه زنانه وایي طبقات شافیه جلد نمبر 5 هغې کې دا لیکلي دي نو ما ورته وویل چې ما له هم ته لږ راکړه وایي هغه خاوند مې ما له هم لږ راکړه او هغه ما وخوړل وایي چې زه راپاڅېدم هغه د آخرت د میوې او هغه د آخرت د ثمرې خوند زما په خوله کې دی او هغې زه دومره مړه کړی یم چې زما خوراک ته زړه نه کېږي دا زه چې دا خوراک نه کومه نو زما څه ته زړه نه کېږي حضراتو عرض مې دا کولو الله رب ذوالجلال بیان فرمائی ان الانسان لفی خسر انسان پتاوان کې دی کم انسان ته مراد دی هغه انسان کم انسان چې د الله نافرمانی کوي د الله حکم نه مني د الله عبادت نه کوي ورپسې الله رب ذوالجلال بیان فرمایي الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات مگر هغه خلک چې ایمان یې راوړی دی او نیک عملونه کوي دغه په تاوان کې نه دي د ایمان خاوندان نو معلومه دا شوله چې په تاوان کې به کافر وي د مسلمان
هر لحظه او هر غړی دا قیمتي ده ځکه دې د الله حکم مني دې د الله عبادت کوي وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر او حکم تاکیدی کوي د حق د دین حق دین ته خلق را بلی حق ته خلق را بلی وتواصوا بالصبر او حکم تاکیدی کوي په صبر باندې بل ته مو چې صبر وکا په خپلم صبر کوي دغه خلق کامیاب دي او د دین ما سوا الله رب ذوالجلال بیان فرمای ان الانسان لفی خسر اغه انسان چې نافرمانه د الله رب ذوالجلال دی دا په تاوان کې ده کو ځان ته ارسمرا کامیاب وې او ته چې ما ګټه وکړله خو کوستا زندگی د الله د عبادت نه عارض او خالده سے بتنا کامیاب ہے پتاوان کے مبتلا ہے نو حضراتو د انسان مقصد منګه ویلو دا د الله عبادت کله چې د الله عبادت کوي دغه انسان کامیاب او کله چې د الله عبادت پرې خودلو الله رب ذوالجلال بیان فرمایي بیا دې پتاوان کې او دې په خساره کې نن موت سره غم نشته دی او خلکو ته پسخیږو د خلکو مال ته پسخیږو خدا ارس چې څومره راضي دنیا څومره راضي او تا د الله نه غافل کوي نو دا تاوان دی هارون الرشید یو لوی بادشاہ تیر شوی دی او ډیر زیات نیک انسانو نو ایده داسې کار وکړو چې په خپل ژوند باندې ځان له قبر وخ چې ما له قبر وباسه او په دغه قبر کې بیا ختم د قرآن مبارک وکړو او بیا رعایت او حکم وکړو چې ما په دغه قبر کې لکې دی او داسې مې پکې کې دی لکه چې زه مړ یم نو چې کله قبر کې کېښودو نو هارون رشید وی چې زه د دنیا بادشاہ یم او د مراکش نه والا تر کشمیر پورې دته دا دومره ایریا میلو شوی وه په دومره علاقو په رقبه باندې د بادشاهتو خو دغه ټیم کې هارون رشید وی چې زه په غم کې مبتلا یم زما زندگی کې خوند نشته صرف او صرف 14 ورځې زما په زندگی کې خوشحالي راغلی ده اصل خوشحالي خو هغه د چې انسان ته د آخرت خوشحالي میلو شي نو هارون رشید دومره لوی بادشاہ چې د مراکش نه تر کشمیره پورې دومره لویه بادشاهي ورته میلو شوې ده هغه هم وایي زه په تاوان کې یم هغه هم وایي زه په خساره کې یم بیا زما ستا خو څه شته هم نه زه یو سړی مالدار وي او هر سره سره وي نو زه هغه د دنیا څه مزې چرچې خو به ورته لږ ساعت له میلو شي او چې بیا زمونږ په شانتې څه ورسره هم نه وي نو په دې دنیا هم خوار او په هغې هم خوار الله رب ذوالجلال بیان فرمایي انسان په خساره کې دی انسان په تاوان کې دی کوم انسان د تاوان نه محفوظ دی الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ایمان مضبوط تے اعتقاد پختہ دے وعملوا الصالحات عمل ایک نیک عمل چاہتے ویلی کی گی علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ بیان فرمائے نیک عمل هغه دی چې د قرآن او د حدیث موافق وي کوم عمل چې د قرآن او د حدیث موافق نه دی دغه بد عمل دی وتواصوا بالحق او دغه حق او د دین خلکو ته دعوت ورکوي په خپلم په دین باندې دی او بل تم دعوت ورکوي وتواصوا بالصبر او کله مصیبت پر راغې دی به صبر کوي او بل تبم د صبر تلقین او دعوت ورکوي د الله رب ذوالجلال نه دعا ده د سموي اول ما ته بیا جمله مسلمانانو ته په دې باندې عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین دعا کې سمون فدیمل کول توفیق راکړي خپل رضا خپل دیدارم نصیب کې حرمین شریفین دارم نصیب هر کارم د خپل رضا د پاره وګرځي چې بیماران دي ته ول شفا ورکړي
څو قرضداران دي الله ته د قرض نه خلاص کړي، چا روزګار ان شاء الله حلال روزګار ورکړي، چا اولاد ان شاء الله اولاد ورکړي، چا نارینه اولاد ان شاء الله نارینه اولاد ورکړي، حیا ژوندم نصیب کې، بې حیا نم وساتي، بې عزتۍ نم وساتي. یا الله چا څه مشکلات یا تمام مشکلات حل کړي، یا الله چا شریعجات تمام شریعجات پوره کړي. د خپل ملک ته دعا وکړي الله پاک پکې امن قایم کړي، دا من جنډې پکې الله پاک وخوځولي کړي. دین محمدي سره څوک هم امداد کوي په هر جمع کې الله ته حافظ او ناصر شي. دین محمدي ته څوک هم نقصان رسي په هر جمع کې الله ته نست او نابود کړي. یا الله په مسلمانانو کې الله ته ورته هدایت کړي، کو د هدایت لایق نه وي الله هغوی هم نیست او نابود کړي. یا الله زموږ د مدارسو حفاظت وکړي، یا الله زموږ د تبلیغي مراکزو حفاظت وکړي، یا الله زموږ د خانقاګانو حفاظت وکړي، یا الله زموږ د سنگر د مجاهدینو حفاظت وکړي. مجاهدین دعا کې یاد کې کم ځای کې قید او بند کوي الله ته د رهایی بندوبست وکړي، کم شهیدان شوي الله ته درجات بلند کړي، اسلام غالبه کې کفر مغلوبه کړي. یا الله څرنګه چې 1400 کاله مخکې تا دغه نجس قومونه زموږ د آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاس غلامان ګرځولي، یا الله هغه دور بیا راوستي. اسلام غالبه کې کفر مغلوبه کې، مردگان د اهل اسلام سور وفات شوي له تمام کامل مغفرت نصیب کې، خصوصا دغه د پیغام کورونو دغه اقبال حاجي صاحب د زوی مخکې ورځو کې وفات شوي، دعا کې یاد کړي الله پاک مغفرت نصیب کړي، قبر جنت د باغچونه باغچه وګرځي، وارثانو ته صبر جمیل ورکړي، څومره مردگان د اهل اسلام وفات شوي له تمام کامل مغفرت نصیب کې. وصلی الله تعالی علی خیر القی محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.